بسم الله الرحمن الرحیم. جناب توابع شروع. په توابعو کې اول صفت موصوف او دویم نمبر عطف په حروف عاطفه باندې عطف معطوف علیه ترکیب کی راته. دریم نمبر دا تاکید دی. تاکید نو دا رستونه لپسې دي ته مونږ تاکید ورته ویلی شو مؤکد ورته ویلی شو. مخکنی چې د چا تاکید کوي نو هغې ته به مونږ وایو مؤکد داسې خبره باندې پوه شو. ترکیب کې به داسې راځي لکه دې ځای ګورئ جاءنی زیدن دا رستونه زید تاکید دی د مخکې زید د پاره نو دا مؤکد شو دای مؤکد شو. مؤکد یا تاکید او مؤکد به یو ځای کې فاعل بشي د پاره د جاء. خبره باندې پوه شئ. دې ځای کې د تاکید دو اقسام دي. یو تاکید لفظی دی او بل تاکید معنوي دی. تاکید لفظی به مونږ دې ته وایو چې په الفاظو کې تاکید شوی وي. الفاظو کې تاکید دې ته وایي چې مثال په طور تا ته ویم چې منځ وکا نو ګوره منځ وکا منز اسم دام بار ذکر شو په دې کې تاکید وشو او په وکا کې تاکید وشو او کو تش په فعل کې تاکید کوما وکا منز فعل کې تاکید شو په اسم کې تاکید وکا منز پوښ دلته تاکید په الفاظو کې په اسم کې تاکید راشي په فعل کې راشي او په حرف کې تاکید راله. په اسم کې چې تاکید راولي اسم دو ځلې وایا جاءنی زید فاعل دو ځلې شو. په فعل کې تاکید جانی زید راله زید راله داسې. دلته په حرف کې تاکید دی ان زیدا قائم. دې باندې تاسو پوه شئ. دا په الفاظو کې تاکید شو. دویم تاکید معنوي دی. تاکید معنوي مونږ دې ته وایو تاکید معنوي چې د دې الفاظ دا سیدی چې په دې الفاظو په معنا کې تاکید دی. د دې الفاظو په معنا کې څه دی؟ تاکید. لکه بعض لفظ وضع شوی دی د پاره چې هغې کې د تاکید معنی لکه منگ وایو بالکل قطعا هیچ چیرې هرگز. دا الفاظ داسې چې د دې معنی صحیح تاکیدي د دې معنی صحیح تاکید. اوس هغه کم الفاظ دي پښتو کې خو دغه الفاظ دي. په عربی کې کم الفاظ دي. یو نفسن دی. نفسن د نفس معنی څه مثال پتا ور ذات واخلا پلانې سړی داغه پلانې سړی داغه نفس نو دا نفسن انفس لفظ مرضی دا جمع کېدی هم شي انفس. نو دا نفس چې دی دا لفظ دی کې د دې په معنا کې تاکید دی. د دې په معنا کې څه شی دی؟ تاکید. نفس مثال په طور ګوره جاءنی زیدن راله مال زید نفسه په خپله خود بذات خود راله. ګوره نفسه بذات خود تاکید شو. نو نفسه مضاف الیه تاکید شه د پاره ده زید. څه خو نشته تاکید د پاره ده زید شو. خبره باندې پوه شئ. دویم عین دی.
عین عین اغسیز عین اغسیز جاءنی زید عینه ګوره دا مرفوع دی دا مرفوع دی ځکه چې تابع دی کنه دا عینه عینه راله مالا زید عینه عین زید عین زید دام تقریبا د نفس پشان سره لږ نږدې غوندې معنا غي ته ورکوي عین زید پوه شئ په د عین دغه معنا ښه د عین یو عین معنا سترګه بلا چینی وغیره دا نه چې عینه چینی راله یا سترګې راله نه عین زید تاکید دپاره دا شو او چې ته وایې سترګې راله نو دې کې تاکید نشته دی زید راله او سترګې راله دا خو بدل شو یو قسمه د هغې په ځای باندې زید په ځای بدل عین شو بل لفظ د کلاهما دی کلا هغه دواړه دا د سړو دپاره راځي ښه د مذکر دپاره راځي ګوره قام الرجلان ودرېدل سړي کلاهما هغه دواړه کلاهما هغه دواړه نو کلاهما په خپلو کې چې یو ځای کې دا به تاکید شي د رجلان دپاره او دا هم مرفوع دی دا هم مرفوع دی دا مرفوع دی د رجلان د وجې نه او رجلان مرفوع دی د قامه د فعل د وجې نه پوه شي خبره باندې بل پکې دی کلتاهما دا د ښځو دپاره استعمالیږي مؤنث کې لیے قامت المرأتان ودرېدلې دوه ښځې کلتاهما دغه دواړه خو د سړو سره کلاهما راځي او د ښځو سره کلتاهما راځي نور پکې څه فرق نشته بل پکې دی لفظ د کلو جاءني القوم راله قوم كلهم ټول كلهم ټول نو كلهم راله کلو چې کوم دی مرفوع دی د قوم د وجنه او قوم مرفوع دی د جاء د وجنه دا کلهم کلو مرفوع دی د تابع دی او په توابعو کې دا تاکید راغلی دی کلهم مضاف مضاف الیه تاکید د پاره د القوم دا تاکید شو دا مؤکد شو تاکید او مؤکد په خپلو کې د جاء د پاره فاعل شو ترکیب دغه شان کېږي مؤکد او تاکید په صفت موصوف کې بتا سو ای صفت موصوف او هغه بل څه او عطب چې کوم یو پای کې معطوف معطوف علیه دلته مؤکد او مؤکد یا تاکید او مؤکد خجی ورپسې اجمعو ده اجمعو دا اجمعون د تاکید د پار راځي اجمعو ګوره جاءني القوم اجمعون راله مال قوم ټول راله اجمعون فسجد الملائکه سجده وکړه ملائکو كلهم ټول اجمعون په یو ځای پوه شو دی باندې نو دې ځکه اجمعو راله دا اجمعو بیا دا اجمعو خو چې کوم دی دا اسم دغه پشان شو افعالو پشان شو په دې کې اضرب او اضربان اضربون اجمعون هم دې کې ویل کېږي جاءني القوم اجمعون راله مال قوم اجمعون ټول د دې اقطعون هم دغه معنا ده ابتعون هم دغه معنا ابسعون هم دغه معنا ده دا قطعو بتعو بسعوم ویل کېږي اقطعو ابتعو ابسعوم ویل کېږي اقطعون ابتعون جمع هم راځي او قطعو بتعو چې کوم دای مؤنث راله او اقطعو ابتعو چې کوم دای واحد راله ای د واحد صيغه دغه کېږي دغه شان مؤنث کېږي مذکر کېږي واحد کېږي او جمع کېږي خو دې کې دا مسله پکې شته چې دا اقطعو ابتعو او ابسعو دا د اجمعو تابع دي لکه جدا دي سره راځي نه داسې نشي ویلی چې جاءني القوم اقطعونا یا جاءني القوم ابتعونا جاءني القوم ابسعونا داسې نشي ویلی بغیر د اجمعون دا نشي راتلی نه په هغې مخکې کېدی شي او نه د هغې نه بغیر راتلی شي د هغې تابع دي د دې وجې بعضې خلک چې اخوا دېخوا کم دغه غوندي که نه خلک وایي دا قطعو بطعو دی وي څه وی طالبان یو بل ته وایي که دا قطعو بطعو دی قطعو بطعو مطلب هغه دا یو دی چې دا بغیر د اجمعو نه راتلی نه شي دا قطعو بطعو دی لکه بغیر د پلاني د کار کولی هم نه شي قطعو بطعو پوهېږئ دې باندې دې ځای باندې تاسو پوه شوئ دا پکې څه وی
مؤنث ته دغه بیا بارو ریپیټ کړئ څه شي بارے بیا د خو د مؤنث ګوره دا اجمعو چې دی کنه اجمعونه دا اجمعونه د جمع سره راځي دلته دا قوم چې کوم دی دا جمع ده کنه الفاظو کې خو جمع نه او معنا کې جمع ده قوم نو هغې سره به ته اجمعون راوړې اجمعون دغسې اقطعون به راوړې ابتعون به راوړې ابسعون به راوړې او دې ځای کې مثال په طور باندې تا راوړو جاءني زیدون زیدون دی راوړو نو بیا به هغې سره بیا اجمعون نه راوړې ځکه زیدون چې کوم دی هغه واحد دی دلته به واحد راوړې اجمعو ابتعو اقطعو ابسعو هغه به ورسره راوړي او کونه جمع سره خو جمع شو واحد سره واحد شو او د مؤنث مثال په طور باندې جاءتني فاطمه راله جاءتني فاطمه راله فاطمه ورپسې دغه راځي جمعه او د دې په ځای باندې د اقطعو په ځای باندې قطعو بطعو بوسعو استعمالیږي قطعو بطعو او بوسعو استعمالیږي جمعه راځي کنه جمعه دی مؤنث دی جمعه راځي نو غونډه یې سره راځي ضربه دغه باندې ضربه شکل باندې د مؤنث لپاره نو د مذکر سره دا مذکر کیږي د مؤنث سره مؤنث کیږي او د جمع سره جمع کیږي پوه شئ په اوس دې لرا شي اقطعو ابتعو ابسعو د اجمعو تابع دي جمع د جمع تابع دي چې کوم ځای کې جمع راځي هلته به جمع راوړي که نه او چې کوم ځای کې واحد راځي واحد به چې کوم ځای کې مؤنث راځي خو دا رستوني چې دي دا د مخکني د اجمعو تابع دي دا بل دویم دا چې دا الفاظ د اجمعو نه نشي مقدم کېدی او نه بغیر د اجمعو نه راتلی شي دا خبره مخکې ذکر شوه پوه شوئ پې اجمعو بغیر د دین راتلی شي او اجمعو بغیر د دین راتلی شي خو دی بغیر د اجمعو نه راتلی نشي واړوئ الله الرحمن الرحیم توابعو کې سلورم نمبر بدل دی بدل ته خیال کوئ ښه بدل دې مثال ته وګورئ تاسو ضربت زیدا رأسه ما وهو زید داغه سر یعنی سر د زید په بدل کې شو یعنی سر مې ولوالی دی ما وهو زید عمر یعنی عمر می و زید من دی والی بدل د زید په بدل کې ما ولید خر چې داسې بیا روان بیا وي زید نو د خر په بدله کې زید شو بدل دا مطلب شو بدل ته ګوره په کلام کې بدل مقصود وي بدل څه مطلب دا رستونه دا اخوکا دا بدل دی ښه اخوکا د ترکیب چې کم دی دا بدل شو دا رأسه بدل دی ثوبه بدل دی جعفر بدل دی او دې ته بیا مبدل منه ویلی کېږي دی زید ته مبدل منه زیدن مبدل منه زیدن مبدل منه زیدن مبدل منه ترکیب داسې کېږي بدل مبدل منه بدل مبدل منه ګوره دې کې صرف فرق دا دی بدل کل څه ته ویلی کېږي راله مال زید ستارور نو ستارور دی خو خیال کوه ستارور یعنی ستا دارور به یاد کو زید نه ستا دارور چې ټول د سر نه تر خپو پورې دا همدغه زید دی که نه ټول اخوکه دغه ټول زید شو ټول اخوکه دا ټول زید شو دویم بدل بازی دی بدل بازی ته ویل کېږي چې دا بدل جزوي بازی وي د دې مخکني مبدل منهو نه دلته اوس سر چې دی دا بازی دی کو نه دی بازی دی ایسه ده د زید نه او دلته اخوکه دا ټول و د ټول زید نه بدل کل شو بدل کل شو بدل بازی دا رأس چې دی دا د زید نه یو جز دی او بدل اشتمال په دې صوب باندې دا زید مشتمل دی راگیر دی پی مشتمل دی راگیر دی پی
صلب زیدن او ویستلی شد زید نه او ویستلی شد زید نه صوبه د هغې کپړې په دې صوب باندې دا زید مشتمل دی شامل دی پې خبره باندې پوه شوې او بل بدل غلط دی بل بدل غلط شي لکه دا غلطۍ کې ویلی شي رالی ماله زید جعفر نو دا جعفر بدل غلط شو بدل دی خو غلط شو او دا بدل اشتمال شو دا بدل بعض شو او دا بدل کل شو نه دې کې ګوره بدل کې بدل دی په کلام کې بدل مقصود وي نه مبدل منه دلته زمونږ مقصود اخوکش خدا اخو کنه مراد پورا زیات شو دلته مقصود رأسه دی دلته مقصود صوبه دی دلته مقصود جعفر دی دا یو خبر شوله پنځم عطف بیان دی دې کې ترکیب کې مبین او بیان راځي مبین او بیان بیان مشهور وي د مبین نه دلته ګوره جاءني ابو حفص عمر ابو حفص چې دی دا کنیت دی د عمر صاحب خو عمر لفظ مشهور دی عمر لفظ مشهور دی نو دې ته به موږ وایو بیان او دې ته به موږ وایو مبینه دې بیان وکړه د دې دپاره نو ابو حفص مضاف الیه دا مبین شو او عمرو دا بیان شو په دې دواړو کې فرق دا دی چې دا بیان به مشهور وي عمر با مشهور وي د ابو حفص نه او کنه ابو حفص مشهور وي نو موږ به څه وایو جاءني عمرو ابو حفص دا څه به وایو یعنی بیان چې دی هغه به مشهور وي دی بیان او دی بدل کې دومره فرق نشته دی بعضې علما وایي بدل په دا بیان په کې اړو شتې نه بس دا بدل مبدل منهو دغه شیز دی خبره باندې پوه شئ په دې ځای کې بدل چې دی بدل کل بعضې اشتمال غلط او عطف بیان کې صرف دغه مسله دا مبین شو دا بیان شو دواړه چې یو ځای کې فاعل شو د جا دپاره